رزقناهم ينفقون والذين يملك وبالآخرة هم يوقنون. رو اللہ تعالی د متقیانو داغوی صفات ذکر کئی چې متقی انسان هغه دی چې ایمان بساتی په هغه خبرو باندې چې هغه پټ دی. استاد جی هغه مایک په دغه ځای پورې کار کوي، مایک راوړئ که نه. ټیک شو صاحب، جزاک. الله تعالی فرمایي چې متقیان هغه خلق دي یؤمنون بالغیب چې په پټو خبرو باندې به دوی یقین ساتي. وز د متقیانو بل صفت دا دی ویقیمون الصلاة چې مونځ به قایموي. علما وایي چې ګوره دلته کې الله تعالی داسې ذکر نه کړه چې دوی به مونځ کوي، بلکې الله تعالی فرمایي ویقیمون الصلاة چې مونځ به قایموي. اوس د مونځ د قایمولو نه مطلب څه دی؟ نو علامه ابن الجوزی رحمه الله د دې یو څو تعبیر کوي چې ګوره د اقامت د مانځه نه مطلب دا دی چې انه تمام فعلها علی الوجه المامور به، چې په هغه طریقه باندې چې الله تعالی په کومه طریقه باندې حکم کړی دی په هغه طریقه باندې مونځ ادا کول دا اقامت د مانځه دی. یعنی مطلب دا دی چې انسان په عاجزۍ سره وکړي، په خشوع سره وکړي، دغه شانته کې توجه پکې برابر کړي. البته دومره ده چې که د انسان سوچ پکې په خپله باندې بدلیږي په دې مونځ کې، نو الله تعالی د انسان رانیسي نه. لکه انسان مونځ شروع کو په دغه ټایم کې ښه توجه برابر ده، خو په دې منځ کې د ده توجه بدل شوه، نو الله تعالی دا انسان په دې باندې نه رانیسي، خو انسان به کوشش کوي چې دا توجه واپس برابر کړي. او ما تاسو ته ویلي وګوره یو د هغه خلک چې هغه صحابه کرام او انبیاء کرام دي د هغوی منځونه خو داسې وو چې هغوی ته به په مونځ ودرېده نو بیا داسې خلک پکې تېر شوي دي لکه عروه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې په خپه کې د هغه څه بیماري لګېدلې وه، د هغه وخت اطبا ویلي چې دنه به خپه کټ کوو. نو هغه اوس په هغه ټایم کې خو د نشې هم څه انتظام نه و، نو چې دا ترې کټ کېږي ډېر تکلیف دی. نو چا ورته دا خبره وکړه چې کله دی په مونځ باندې ودرېږي نو بیا دته هېڅ پته نه لګي، بیا دی په استغراق کې، بیا په وجد کې، بیا د الله تعالی سره خبرې کوي، دی په څه بیا نه پوهېږي. نو اطبا خلک راغله او د هغه نه دا خپې کټ کړه، او چې کله د سلام وګرځو نو کنې ظاهره باندې چې ګورې دلته کې وینه ترې لاړه، د ده مونځ پکار دی چې مات شي، خو دته هېڅ پته نه لګېدلې. نو چې کله دا سلام وګرځوئ خلکو ته یې وایي چې څه کوئ، بیا راغلي یې د هغه خپې په باره کې خبره کوئ، نو هغه ورته وایي چې هغه خپه خو ستا نه کټ کړه. نو هغه خلک خو هغه بیل وو، خو زمونږ خشوع دومره کافي ده چې انسان ته دومره پته لګي چې زه په دې مونځ کې څه ویم. نو دا هم غټه خشوع ده چې انسان لګیا وي چې دا فاتحه ویم، دا مې الله اکبر وي، دا مې سبحان ربي الاعلی وي، دا مې سبحان ربي العظیم وي، دا هم لویه خشوع ده. دا او نو یوه خبره بله چې که انسان ته دا خشوع او دا توجه بالکل په دې مونځ کې برابر هم نشي، نو یو دا دی چې د مونځ کامل ثواب دی، او یو دا دی چې د انسان ذمه ده. نو په دې مونځ کولو باندې د انسان ذمه فارغېږي، خو هغه کامل ثواب ورته نه میلاویږي. مطلب دا چې انسان په مونځ باندې ودرېدو او یاره دی پکې سوچونه پکې کوي، فکرونه پکې کوي، خو 4 رکعات د خدای شان دی پوره کړه. نو چې پوره کړه نو بس د ده ذمه فارغه شو، الله تعالی په دې رانیسي نه، هو هغه کامل چې کوم ثواب و هغه ورته میلاو نه شو. نو پکار دا دی چې مونږ خو لکه د ارزو دا کو، تمنا دا کو چې الله تعالی مونږ ته کامل ثواب میلاو کړي، نو انسان به کوشش کوي. نو د اقامت د مانځه نه یو مطلب دا دی چې په هغه طریقه باندې به کوي چې کوم شریعت مونږ ته ښودلې ده. لکه الله تعالی فرمایي قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، هغه مؤمنان کامیاب دي چې هغه په خپل مانځه کې عاجزي کوي او په توجه سره مونځ کوي. او دویم د اقامت د مانځه نه مطلب دا دی چې انه المحافظه على مواقیتها ووضوئها ورکوعها وسجودها، چې اقامت د مانځه دی چې ول خو به اودس چاراندام مزیدار وکړي، لکه حدیث کې د هغې راغلی دی چې تاسو 3 ځله چې د یو اندام ووینځئ. نو اقامت د مانځه دی چې ول اودس مزیدار وکړي، بل بیا چې د په خپل وخت باندې وکړي. دا مونځ په خپل وخت باندې کول دا هم د اقامت د مانځه مطلب دی چې انسان بې وخته مونځ نه کوي، ځکه ان الصلاة
كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، دا مونږ چې دی دا په مؤمنانو باندې په خپل وخت باندې فرض کړلی شوی دی، نو بې وخته مونځ نه کیږي. نو دویم مطلب یې دا دی چې اودس چارندام به انسان صحیح کوي، په وخت باندې به کوي، رکوع به صحیح کوي، سجده به صحیح کوي. او دریم مطلب یې دا دی چې انه ادامتها، چې دا مونځ داسې نه چې بس کله به یې کوي او کله به یې نه کوي. نو یقیمون الصلاة، بل مطلب دا دی چې مونځ به کوي خو بیا به همیشه کوي، مونځ همیشه کول پکار دی. او څلورم مطلب یې دا دی چې ویقیمون الصلاة، مونځ به د جمع سره کوي. لکه په دین او په اسلام او په شریعت کې لکه ځان له مونځ نشته. هو که فرض که عذر دی، بعضې ټایم کې انسان داسې شو چې ډېر سخت بیمار دی، جومات ته نشي راوتی، عذر دی ورته، د دشمن یره ورته ده، نو که به کور کې وکړي نو خیر دی. خو نور په دین اسلام کې مسلمانانو ګورې ځان له مونځ نه دی کړی. نبی علیه صلات وسلام یو ځل راغی چېرته وایي د یو چا مسلې له تلی و، لکه دې دور کې مونږ داسې وایي چې د چا صلح جرګې له تلی و. د پیغمبر علیه صلات وسلام راغی جومات ته، نو صحابه مونځ کړی و، جمع شوي وه. نبی علیه صلات وسلام کور ته لاړ و، خپل د کور خلک یې ځان پسې شاته ودرول او د جمع مونځ یې وکړو. نو د هغوی نفل شو، خو نبی علیه صلات وسلام جمع وکړه. او یو ځل یو سړی راغی جومات ته، جمع شوي وه. نبی علیه صلات وسلام وفرمیل وایي څوک داسې نشته چې په ده باندې صدقه وکړي، چې ودرېږي ورسره د جمع ورسره وکړي نو ښه به نه وي. یو سړی پاڅېدو، هغه ورسره ودرېدو، نو د هغه نفل شو، د خپل فرض مونځ وشو. نو لهذا دې وجې نه عرب چې کوم خلک دي که نه، هغوی ځان له چېرته کې مونځ نه کوي، بس هغه په جمع سره ته په سنتو باندې ولاړ، هغوی د بس ایسته ودرېږي، جمع کوي. ځکه د هغوی مذهب دا دی چې که څوک نفل هم کوي نو شاته پسې د فرض کوونکي مونځ کېږي. او زمونږ د احنافو مذهب دا دی چې نه، چې انسان نفل کوي نو د هغه پسې د فرض والا مونځ نه کېږي. مونږ وایي دا فرض قوي دي او دا نفل کمزوري دي. هو که یو سړی نفل کوي او بل فرض والا دی، نو د دې فرض والا پسې د نفل والا مونځ کېږي، خو د نفل والا پسې د فرض والا مونځ نه کېږي. لکه مطلب دا دی چې تاسو یو ځای کې لکه دلته په یوه باندې جمع ده د ماسپښین، او تاسو اوس بل جومات ته لاړئ، اولته کې جمع ولاړه ده، نو ایسته ورسره شاته ودرېږئ. نو تاسو خو دلته کې فرض کړي دي، خو هلته کې به هم دا 4 رکعته پسې بیا نفل شي. نو که یو سړی فرض مونځ کوي او بل پسې شاته ودرېږي، د نفل نیت کوي نو صحیح ده. خو که انسان د نفل نیت تړلی او شاته پسې سړی د فرض وکوي نو دا صحیح نه ده، خو د هغوی په مذهب کې جایز ده. نو هغوی دا هم نه کوي، یو سړی په جومات کې ولاړي، بس په شا باندې صرف وټپوي چې زه پسې ودرېدم، او ایسته پسې جمع کوي. نو د یقیمون الصلاة بل مطلب دا دی چې هغه خلک متقیان دي چې هغوی مونځ کوي خو په جمع سره به کوي، د جماعت سره به کوي. او نو زه به یو خبره ورسره دا هم سیوا کړمه چې دا مونځ چې دی که نه، نو دا ګورې الله تعالی په مونږ باندې 15 وخته فرض کړی دی. عام طور باندې د مؤمنانو حالاتو ته چې مونږ ګورو، نو د دوی دا خیال دی که الله تعالی دا 4 مونځونه فرض کړي دي. د سحر د مونځ چې دی که نه، د هغې ډېر زیات کمی دی. او په جمع کې وایي یره وایي سحر یخني ده، او په اوړي کې وایي زما خوب نه پوره کېږي. نو هلکه مونږ د سپرلی د کم ځای نه راوړو، بس دا خو 2 میاشتې نو یا میاشتې، نو ټول عمر خو سپرلی نه شي کېدی. نو په کار دا ده چې مؤمن، او ډېر خلک پکې داسې وایي چې سحر مونځ کوي نو برکت په ده ته میلاویږي، او په مخ کې زه به دا خبرې پرېږدوه چې په مخ کې به دې رڼا وي. دا د الله تعالی حکم دی، الله تعالی به درنه تپوس کوي چې ولې دې مونځ نه دی کړی. نو لهذا د سحر د مونځ ګوره ډېر زیات کمی دی رونو، د هغې سوچ وکئ، ځان سره فکر وکئ. د سحر مونځ الله تعالی به ګوره تپوس کوي، همې ته ووایي. نو یقیمون الصلاة بل صفت دا دی ومما رزقناهم ينفقون، هغه مال چې مونږ دوی ته ورکړی دی بعضې د هغې نه خرچ کوي د الله تعالی په لاره کې. نو بعضې الله تعالی ذکر کو، مطلب دا دی چې ټول مال مه خیرات کوه، ځکه چې حدیث شریف کې راغلی دی چې که ته ټول مال خیرات کې او ستا بچي سبا بیا ګرځي او سوال کوي، نو د هغې نه ښه دا ده چې غنیان یې پرېږدي. نو تاسو به اوس وایئ چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو ټول مال خیرات کړی، نو زمونږ ایمان د ابوبکر صدیق ایمان ته نه رسي. د دې وجې نبی علیه صلات وسلام زمونږ د کمزورو خلکو دپاره ویلي وی ټول مال مه خیرات کوئ. او ابوبکر صدیق خو ابوبکر دی، نو هغه ټول مال خیرات کړی و. دې وجې نه عمر صاحب نیم مال راوړی و. نو ومما رزقناهم ينفقون، بعضې د هغه مال نه چې مونږ دوی ته ورکړی خرچ کوي. اوس د دې مال خرچ کولو نه کم مال مطلب دی او په کم ځای کې به خرچ کوي. نو یو خو ما ته ووایي چې د الله تعالی په لاره کې، خو دویم دا دی انها النفقة على الاهل والغیال، په خپل اهل و عیال باندې خرچه کول
دام ثواب دی. ومما رزقناهم ينفقون په خپل اهل و عیال باندې خرچه کول دام د انسان د پر ثواب دی. لکه حدیث شریف کې راغلی دی چې افضل الصدقه ما ترك غنا واليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې انسان چاته لاس نیسی نو دا بر لاس بهتره دی د اعلان دی چې انسان خرج کون کې جوړ شي. وای بیا پیغمبر اسلام فرمایل چې وابدا بمن تعول، خرچه په هغه چا باندې کو چې څوک چاته تا ډیر زیات نږدې. نو ستا مور پلار دی دغه شانته کې ستا بیبي ده، ستا اولاد دی، په هغوی باندې خرچه کول. ومما رزقناهم ينفقون یو تفسیر دا دی چې دا هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی په خپل بچو باندې خرچ کوي او دا بهترینه صدقه ده. خو زموږ نه اکثر په دې کې دا نقصان کیږي چې مثلا نوجوانان دي یا انسان چې شادي شوده دی نو دی په خپل باندې په هوټل کې خوراک وکي، لکه کباب وخوري، میان وخوري، او په کور کې چې دنو هغوی ته ګوپی او ټیپر ورته دین کړي، نو دا ګورې ظلم دی. ومما رزقناهم ينفقون، خرچه به انسان په خپل اهل و عیال باندې هم کوي. د دې وجه نه حدیث کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي حتی تجعل اللقمه فی امرأتک، دام صدقه ده چې انسان یو نونی راواخلي او خپل کور ولې په خوله کې ورکي. نو صاحب نو دا دی که زمونږ په معاشره کې وکړه او زمونږ په د اجتماعي کورونو کې خلک بوله که د ښځې دله دی، دا د شریعت خبره ده چې ګوره په دې باندې چې انسان کله کله داسې وکړي چې اوس نور څه نشم ویلی. نو مطلب دا ده چې دا د شریعت قاعده ده، بس په تاسو نور پوهیږئ او ستاسو زړه نه مني. خو د دې وجې نه ما یو ځل جمعه کې ویلي ویم برکت په انسان تعالی میلاویږي چې انسان کور ته ورځي او سلام کوي. دلته کې یو مشر وایي مولوي صاحب وایي ډېرې را باندې وایي ګورې مستومه، وایي زه به اوس ښځو ته سلام کوم. نو ما ورته وایم دا خو د شریعت خبره مې ته وکړه که نه چې ګوره انسان ته برکت او خیر دا میلاویږي. او دا تاسو ته ما ویلي ویم د دې سوات یو سړی دی هغه داسې کامیډي غونته کې دی مزاحیه، نو هغه وایي زه خو اوس هم داسې مزاحیه غونته کې وم خو ما په تبلیغ کې وخت ولګو. وایي ما ته خو پته نه وه چې یاره لکه کور ته انسان ورننوځي نو سلام به کوي. نو وایي زه چې کله د تبلیغ نه رالم وایي ما ته ملګرو ویلي وو مشرانو چې کور ته ورننوځئ نو ګوره لکه انسان چې ورننوځي دعا به ووایي، د هغې نه بعد به درود شریف ووایي، سورې اخلاص به ووایي، خپل اهل ویال ته به سلام کوي. جوی زه چې رالم زه خو هغه شانته کې عادت وم چې یو ورځ وایي داسې کور ته وردننه شوم سلام مې وکړو، جو خلکو رانه سلام واغستو. وایي په دویم ورځ باندې وایي بیا زه داسې بهر ته وتیم چې دننه شوم ما چې السلام علیکم، چې زما کور ولوي چې هله سړي ته هله سړي ته به نه چل شوی. وایي ما چې دا سنت طریقه ده. نو ګوره مونږ د دې خبرو نه هغه ناخبره یو. د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې ګوره خیارکم خیارکم لاهله، په تاسو کې هغه انسان د ټول نه بهترین دی چې هغه د خپل کور دپاره ښیي. لکه بار خو هر انسان جی جناب او مهرباني او خو چې کور ته ورننوځي نو ماشومان د کټ لاندې شي لکه وایي سړی بیا راغی. نو داسې رویه نه ده پکار. انسان له داسې رویه پکار ده چې په کور کې خلک ماشومان چې ته نه یې چې هغه ستا احساس کوي چې یاره سړی نشته، او چې ته په کور کې مثلا بیخي د ځان نه یزید جوړ کړی نو چې بیا ته په کور کې نه خلک وایي ښه ده چې نشته، او چې راننوځي ماشومان د کټ لاندې شي سړی وایي بیا راورسېدو. داسې رویه نه ده پکار، دا ژوند دی، معاشره ده. نو ومما رزقناهم ينفقون، بعضې د هغه مال نه چې موږ دوی له ورکړی دی خرچ کوي په لاره د الله تعالی کې. نو یو تعبیر یې دا شو چې په خپل اهل و عیال باندې خرچه کول دا هم په دې کې داخل دي. او دویم دا دی چې انها الزکات المفروضه. عبدالله بن عباس فرمایي چې ومما رزقناهم ينفقون مطلب فرضي زکات دی، چې د متقي صفت دا دی چې الله تعالی دله کم مال ورکړی دی د الله په لاره کې به ترې بعضې خرچ کوي. مطلب دا دی چې په 40 روپۍ به د الله په لاره کې ورکوي، زکات به ترې ورکوي. نو بل مطلب یې دا شو. او بل مطلب یې دا دی چې انها الصدقات النوافل، نفلي صدقې د دې نه مطلب دی چې هغه انسان متقي دی چې دی به د خپل مال نه نفلي صدقې ورکوي. یو خو فرضي زکات دی، یو به ترې نفلي صدقه ورکوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، حضرت بلال ته فرمایلی وای انفق یا بلال، ای بلال خرچه کوه او د عرش والا نه یریږه مه چې هغه ما فقیر کې چېرته وایي د الله په لاره کې ته خرچه کوه. او د حضرات صحابه کرامو دا معمولو. نو بل مطلب یې دا شو. او څلورم مطلب یې دا دی چې دا اصل کې هغه نفقه وه چې کله الله تعالی زکات نه لازم کړی نو الله تعالی فرمایلی و د هغه مال نه خرچ کوئ چې ما تاسو له درکړی دی. خو دا ټول صحیح دي. پنځم ته دا دی چې ومما رزقناهم ينفقون،
چې میلمه له به خرچه کې د مال نه. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. څوک چې په الله او په ورځ د آخرت باندې یقین ساتي د میلمه د عزت کوي، د میلمه د قدر کوي. نو د دې وجې نه ومما رزقناهم ينفقون، بل مطلب دا دی چې بعضې د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی ينفقون خرچ کوي په میلمه باندې، په میلمه باندې خرچه کول دا هم صدقه ده. شپږم مطلب یې دا دی چې ومما رزقناهم ينفقون، چې څوک د نه سوال وکړي، سوالګری دی، نو هغه له به ترې ورکې. نو ګوره که یو ټایم کې ستا سره نه وه نو په ښه طریقه ورته ووایه یاره بس بل ټایم به درکو، اوس څه نشته دی، لاس مې تنګ دي، خو رټې به نه. پیغمبر علیه السلام فرمایي که سوالګری تا ته په اس باندې سور هم راغی نو رټې به نه، نو رټل نشته. ومما رزقناهم ينفقون، چې سوالګري له به ترې ورکې. اووم مطلب دا دی چې یو انسان هغه سوال نه کوي، ځان د سوال نه هغه ساتي، خو داسې به کوي چې ته به هغه لټې په معاشره کې. په معاشره کې ډېر خلک داسې دي چې هغه د چا نه سوال نه کوي او هغه باندې سخت او تکلیف تېرېږي، خو بس هغه دغه سخته برداشت کوي، خو د چا نه غواړي نه. نو مؤمن ته الله تعالی وایي مما رزقناهم ينفقون، هغه خلک چې هغه سپید پوش دي او په معاشره کې ځان پټ کړی دی، تو به د خپل مال نه په هغوی باندې خرچه کوي. بل مطلب یې دا دی. او ګوره د انفاق او د دې لګولو دا حکم چې دی دا هر چاته متوجه دی. لکه زمونږ دا خیالي که یو سړی فرض که مالدار دی نو دی به مال خرچ کوي او غریب به نه خرچ کوي. یا له مطلب یو سړی عالم دی نو دی وایي چې لکه زه به چېرته مال نه خرچ کوم خو دا عوام به خرچ کوي. نه نه، هر چاته حکم متوجه دی. که انسان رونو دا په ځان باندې لازم کوي. که انسان مثلا تنخواه اخلي، په دې خپل تنخواه کې د حصه مقرر کړي چې دا به زه په مساکینو باندې، په فقیرانو باندې هغه خرچ کوم. که انسان مثلا دکاندار دی، روزانه د ځان سره دا سوچ وکړي چې یو 50 روپۍ به زه د الله تعالی په لاره کې ورکوم، په دې کې ډېر زیات خیر او برکت دی. ما ته هم دا حکم متوجه دی چې ګوره تم د خپل مال نه د الله په لاره کې ورکوه. که دا شان که نارینه که زنانه ټولو ته حکم متوجه دی. بلکې ماشومان په دې باندې عادت کوي چې پیسې وله بعضې ټایم کې ورکوي، وایي دا ورشه د سوالګري له ورکه، دا وله دا پیسې په دغه چانده کې واچوه، نو دی به عادت کېږي، د مال سره به دومره بیا مینه نه. او دا انسان چې نفقه کوي نو دا وایي سبب دی چې د انسان زړه ورسره نرمیږي. چې کوم انسان د مال نه خرچه کوي د زړه به الله تعالی نرموي. او عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وی عایشې وایي داسې کوه چې مال جمع کوه ما چې لږ د سره کېږم نو وایي خیرات کوې، وایي ځکه چې ته لږ لږ خیرات کوې وایي الله تعالی د هغې په بدل کې نور درکوي، نور درکوي، نو دا سرکل به رواني، ته به یې خرچ کړې الله تعالی به یې درکوي، ته به یې خرچ کړې الله تعالی به یې درکوي. ومما رزقناهم ينفقون، بعضې د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دوی یې خرچ کوي. بل صفت د مؤمنانو دا دی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چې مؤمنان هغه خلک دي چې یقین به ساتي په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ته، وما انزل من قبلک، او هغه کتابونه چې نازل کړی شوي دي مخکې ستانه. نو یو د دې مطلب دا دی چې دا اصل کې د عبدالله ابن سلام او هغه خلک چې هغوی مخکې په یهودیت کې وو، نو د هغوی د موسی علیه السلام په کتاب باندې هم ایمان و، نو ایمان یې و وما انزل من قبلک، په هغه کتاب باندې هم، او اوس په قرآن باندې هم ایمان دی، نو دوی ته الله تعالی ډبل اجر ورکوي. او یا علما وایي دا د هر مؤمن په باره کې دی، ځکه زموږ عقیده دا ده چې دا قرآن مجید چې دی د الله تعالی کتاب دی، او د دې نه مخکې چې کوم کتابونه نازل شوي په هغې هم زموږ یقین دی. هو خو یوه خبره ده چې کله قرآن مجید راغی نو بیا هغه کتابونو احکامات نه چلیږي، هغه منسوخ شوه، نو هر مؤمن په دې آیت کې داخلیږي، ځکه زموږ عقیده په مخکینو کتابونو دم ده او په دې کتاب باندې هم ده. دواړه تی مطلب دی. علما وایي دلته کې الله تعالی وما انزل من قبلک، هغه کتابونه چې نازل کړی شوي دي مخکې ستانه، وایي په دې کې اشاره ده عقیدې د ختم نبوت ته. ځکه الله تعالی دې څه ونه فرمایل چې مؤمن هغه دی چې ستا نه بعد کم کتابونه راځي په هغې به هم یقین ساتي، او د پیغمبر علیه السلام نه بعد بل کتاب نه راځي نه بل نبي راځي. عیسی علیه السلام چې راځي هغه به د نبی علیه السلام د شریعت تابع، هغه به د امتی په حیثیت باندې راځي، هغه به د پیغمبر په حیثیت باندې نه راځي. نو وما انزل من قبلک، اوس دا کتابونه الله تعالی څومره نازل کړي دي. د یو ځل حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې کم نزله، څومره کتابونه الله تعالی نازل کړي دي. نو نبی علیه السلام ورته وایي چې 100 کتابونه الله نازل کړي دي. نو دا 4 خو دا غټ کتابونه دي، لکه قرآن مجید په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې،
تورات په حضرت موسی علیه السلام باندې، انجیل په حضرت عیسی علیه السلام باندې، او زبور په سیدنا داوود علیه السلام باندې. خو د دې نه بغیر 50 صحیفې چې دي نو دا په حضرت شیس علیه السلام باندې الله نازلې کړي دي، او 13 صحیفې په حضرت اخنوخ علیه السلام باندې الله نازلې کړي، او 10 صحیفې په سیدنا ابراهیم علیه السلام باندې الله نازلې کړي، او 10 صحیفې چې الله تعالی موسی علیه السلام له تورات نو ورکړي په هغه باندې نازلې کړي وي. نو سل دا شوي لکه 50 په حضرت شیس علیه السلام، او 13 په حضرت اخنوخ علیه السلام، او 10 په سیدنا ابراهیم علیه السلام، او 10 په سیدنا موسی علیه السلام، او څلور دا نور کتابونه شونه 104 کتابونه دي ټوټل آسمانی. نو ما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون، او مومن دا دی چې دو په آخرت باندې عقیده به یقین به په آخرت باندې چې عقیده د آخرت راتلونکې ده، او آخرت راتلونکې دی، قبر عذاب حق دی، او د نکیر منکر سوال حق دی. الله تعالی به مخې ته مونږ ودرېږو نو دې ته عقیده د آخرت ویلی کېږي، او دا عقیده ډېره لازمه عقیده ده. ځکه چې ګوره انسان چې یو ګناه کوي نو که تاسو وایئ چې د ملک قانون به برابر کړي نو هر ټایم کې خو پولیس هم په هر ځای کې ودرېدی نه شي، او د شپې خو تا ته نشي ودرېدی، په کمره کې خو تاسو د هغې څوکیداري نشي کولی. نو چې د انسان عقیده د آخرت څومره برابري نو د ده به ایمان برابري. ځکه دا مطلب غلاګانې چې کېږي، دغه شانته کې دا ناحق قتلونه چې کېږي، دا خلک چې د خلکو حق غصب کوي، دا ولې؟ خو په آخرت یې عقیده صحیح نشته. که د انسان عقیده په آخرت باندې برابر شو چې زه به د الله مخې ته ودرېږم، الله تعالی به زما نه تپوس کوي چې دا مال دې په کوم ځای کې ګټلی او په کوم ځای کې دې خرچ کړی، دا دې د کوم ځای نه پیدا کړی، دا پلانکي انسان چې دا ځمکه نیولې ده دې په کوم کاته کې نیولې ده، دا د ورور سره چې ظلم کې، د تره زوی سره چې ظلم کې، دا کار چې روان کړی، دا سود چې کې، دا انډرپلی چې کې، ولې الله تعالی به دې باره کې تپوس نه کوي؟ او ولې دا خلک کلمه نه وایي خو په آخرت یې صحیح عقیده نشته، نو بیا ځکه دا کارونه کوي. نو الله تعالی فرمایي متقي انسان هغه دی وبالآخرة هم یوقنون چې په آخرت باندې به د دوی یقیني. دا د متقیانو صفات. نو دا صفات چې په چا بزان کې راويسته نو وروسته الله تعالی بیا د دوی بدله ذکر کوي چې دې خلکو له به څه بدله ورکوم، هغه بدله بیا الله تعالی ذکر کوي. نو دې آیاتونو کې الله تعالی د متقیانو صفت ذکر کوي. الذین متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې یقین ساتي بالغیب په پټو خبرو، ویقیمون الصلاة او قائمی مانځه لره، ومما رزقناهم او بعضې د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی خرچ کوي یې. والذین او متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې یقین ساتي بما انزل الیک په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ته، وما انزل او په هغه کتابونو چې نازل کړی شوي دي مخکې ستا نه، وبالآخرة او په ورځ د آخرت هم یوقنون دوی یقین ساتي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یو ملګری د دعا درخواست کړی دی، د هغوی څه ضرورت دی، څه مسلې ده، الله تعالی په حال باندې رحم وکړي. کریمه ذاته کم مسله کې چې ګیر دی مشکل حل کړي، خپل مدد ورسره شامل حال کړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.